او په جهان که مهرویان زی حسن ډیر دی ولی نوی نمسیان د خپل دلبر او نور سپوږمۍ ورته د سوري په شان ښکاري ما لیدلې د جمال د خپل دلبر او د خپل په یوسف باندې شیدا کوو یعقوب د محب ذوالجلال د خپل دلبر په یوسف باندې شیدا کوو یعقوب او د محب ذوالجلال د خپل دلبر او د خپل زړه جام په جام د جم ورنکړم چې لرم پکې خیال د خپل دلبر او هزار زخمه مې په زړه د تورو خوښ دي په خوښ به نه کړم ملال د خپل دلبر او خدای دې نه کړي چې په بام د جنت ورکړم ښایسته در و دیوال د خپل دلبر او د مسکین محمد امین رب منظور کړي ستا په لوی دربار کې سوال د خپل دلبر قال الله تبارک وتعالى في شان نبينا مخبرا وآخرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وإترته بعدد كل معلوم لك صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين صلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين دیر قدردانو مشرانو کشرانو رب لا یزال اور رب بے نیاز لاکھ لاکھ شکرونه دي مونږ او تاسو یې دوه جهان د سردار آقا نامدار د خپل امت غمخوار خپل کریم آقا صلی الله علیه و آله وسلم په امت کې مؤمنان مسلمانان پیدا کړي او الحمدلله ستاسو وړاندې مې قرآن عظیم الشان نا مختصره لیکن ډېره زیاته مقدسه حصہ تلاوت کړه قدردانو اسلام د یو مکمل او جامع نظام نوم دی او داسې نظام چې دی کې د هر چا دپاره که عربي دی او که عجمي دی او هغه که اول کې راغلی دی او که آخر کې به راځي او هغه که مالدار دی او که غریب دی هغه که اعلی خاندان نه دی او که د کمزوري خاندان نه دی که انسانان دي او هغه که جنات دي او که هغه زناور دي د هر چا دپاره یو مکمل ضابطه حیات دی د هر چا پکې د حقوقو خیال ساتلی شوی دی او بالخصوص د مسلمانانو دپاره په ټوله دنیا باندې د سردارۍ یو داسې بهترین نظام پکې موجود دی چې مسلمان چرته د اسلام د خپل غاړه ورکړه او دا نظام طرف ته متوجه شو الله کریم جل جلاله به د ذلت او د پستۍ نه د رسوایۍ او شرمندګۍ نه بهر ته راوباسي او د اسلام په خاطر به الله کریم جل جلاله دله عزت ته دواړو جهانونو ورکړي د محشر په ورځ باندې اسلام چې دی زمونږ او ستاسو د خلاصي سبب دی چې الله کریم جل جلاله په حضور کې به حاضرې ولګئ او رب لا یزال تبارز وکړي چې یا رب انت السلام وانا الاسلام یا الله چې ستا نوم سلام دی ما اسلام ستا په دربار کې حاضري کړې ده الله کریم جل جلاله به ورته فرمایي چې انک علی خیر بک الیوم آخذ وبک اعطی تم په خیر باندې او چې چا په تا باندې منګولې لګولې دي هغه په خیر باندې دی مطلب دا دی چې دنیا کې که چا ډېر د نیکۍ کارونه کړي وي ډېر زیات یتیمانانو په سر باندې لاسونه یې ښودلي وي ډېرې هسپتالونه جوړ کړي وي د ډېرو مریضانو علاج یې کړي وي او ډېرې خلکو له کویان ویستې وي او ډېرې لارې جوړې کړي وي او د ډېرو یتیمانانو بیواو په سر یې لاسونه یې ښودلي وي او د هغې چې کوم دی خدمت کړي وي او ډېر د انسانیت کارونه یې کړي وي و یاد ساته چې ستا غاړکۍ په غاړه کې نه وه د هغې دا یو نیک عمل هم نن ماته قبول نه دی د هر څه وله زه نن واپس په دې مخ باندې ورولمه عمل به راته د هغه چا قبولي چې اسلامه چې چا تا له ځای درکړی او چې نه ستا غاړکۍ په غاړه کې نه ده نو نن یو عمل هم ماته قبول نه دی نو گویا کې قدردانو
د محشر په ورځ باندې اسلام به زما استاد لپاره باعث د نجات وي او په دې مقدس مکه باندې د انسانیت قدر ښودلی دی هغه اسلام ښودلی دی که د مشر قدر ښودلی دی هغه اسلام ښودلی دی که په کشر شفقت ښودلی دی هغه اسلام ښودلی دی زما محبوب علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا مشر چا پیژنده چې د مشر عزت څه ته وایي په کشر شفقت چا پیژنده چې په کشرانو شفقت پکار دی مور چا پیژنده چې د مور یو عزت وي خور چا پیژنده چې د هغې یو عزت وي د هغې حقوق وي ښځه چا پیژنده دا هر څه چې را پیژندلی دي او د دې حقوق یې واضحه کړي دي هغه دین متین او دین اسلام واضحه کړي دي ورنه د مور خدا حالت و چې بچي به د لاسه ونیوله او ځان سره به چې کوم دی پیسو ضرورت به شو نو په میله کې به خرڅه کړه د پلار دا حیثیت و چې پلار ته چا پلار نه وی لکه د خپلو همزولو غوندې بهیویر به هغه سره کو چې ګوندې کې دا نه زما مشر دی او نه زه پیژنم ښځه چې واغه محض چې کوم دی د شهوت دپاره یو علاوه حقوق یې نه و د هغې چې کوم دی څه قسمه څه قدر نه و عزت یې نه و د هر څه چې الله کریم جل جلاله ما او تا ته را پیژندلی دي او مونږ عزت کوو د اسلام د خاطره هماغه مور چې خلکو ورته په څه نظر باندې کتل خو چې اسلام راغی نو اسلام وایي د دې په قدمونو کې جنت دی هغه پلار چې خلکو به عزت نه کو چې اسلام راغی نو اسلام وایي چې په رضا د رب کې رضا د رب چې دا په رضا د پلار کې دا په رضا د مور کې دا په رضا د والدینو کې دا چې والدین درنه ناراضه وي الله کریم جل جلاله درنه چرې چې کوم دی نه خوشحالیږي لہذا که الله خوشحاله ول غواړې اول خپل مور او پلار خوشحاله کا دا دومره څه چې مونږ ته ښودلي دي دا راته اسلام ښودلي دي نو عجیبه خبره ده چې کوم اسلام مونږ د تورو تیارو نه را بهر کړو چې کوم اسلام مونږه د ذلت او د رسوایۍ نه را بهر کړو چې کوم اسلام مونږ له په دنیا کې عزت راکوي په قبر کې عزت راکوي ګوره چې مونږ مړه شو دا نشته چې بس خبره ختمه کړه چې د ډیران باندې وله چې مړه شو پس د مړونې نه مراله عزت راکوي خلک ډایرک خبر خور شي د فلانی چې کوم دی فلانی وفات شو الله را رسوي ضروري کارونه پرې ښودی شي د هغې دپاره همدارنګې چې کوم دی د قبر د کنستو دپاره خلک روان شي او کم کس چې کوداله وی نو په دومره عقیدت باندې وی چې په دې باندې مال الله پاک اجر و ثواب راکوي چې زه په مړونې د دې خپل ورور خدمت کوم څوک چې کفن دفن انتظام کوي څوک چې جنازې له راځي څوک چې جنازه کوي بیا څوک چې د جنازې نه پس چې کوم دی په تدفین کې شریکېږي دا هر یو مرحله داسې وي او داسې نه وي سپین کفن ورته واچولی شي پاکې کپړې ورته واچولی شي همدارنګې علام بولی شي او په پخه مزیدار په دغې خاورو کې چې کېښودی شي امانتن یو داسې انداز سره چې د پاسه پې خاورې انبار شي د هغه چې کوم د وجود او د هغه د ستر او د عورت کومه خبره ده هغه هم ټول په امن کې شي او بیا د هغې نه پس خلک پس د هغې نه هم دا نه وایي چې بس ته خبره ختمه شوه په جنازه کې ځان نه د ټولو نه مخکې کي لوی صلحا د پسې شاته ودرېږي د خپل اوږو د پاسه یې وړي او بیا چې کله بار بار د اولې ورځې نه راواخله د اول ټایم نه راواله کلونه تیر شي خو بیا هم چې کله د الله نه سوال کوي خدای ته یې وبخه او خدای ته یې مغفرت نصیب کا دا دومره حسن چې الله کریم جل جلاله ورکړی دی دین متین دین اسلام ته ورکړی دی نن عزتمند او افسوس خبره دا ده چې کله موږ مغرب ته وکتل او د اسلام طرز زندگی او نظام زندگی مو هیر کړه نو چې کله د اسلام بچو اسلام خپلو نو بیا دا نوه ګوندې چې په هغه ټایم کې د دې تعداد سیوا و یا داسې نه ده چې په هغه ټایم کې دوی چې کوم دی وسله دي سره ډېره وه یا داسې نه ده چې په هغه ټایم کې دوی سره لښکرې ډېرې زیاتې وې او جنگي ساز و سامان او اسباب ورسره ډېرو او کفارو سره کم و ځکه به یې پې دوی فتح حاصلوله نه داسې نه وه بلکې دا خو د اول نه اسبابو باندې د سره مسلمان توجه نه ده کړې یعنی په اسبابو باندې که توجه شوی هم دا خو اثری په اسبابو باندې نه وه دی نه ویلی چې نن موږ سره اسباب ډېر دي نو فتح وی که اسباب نی نو نه اسباب نی بلکې چې کله اسبابو ته خیال شوی دی بیا الله ازمایش کې راوستی دي و یوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم کوم د حنین په ورځ باندې چې نن خو موږ ډېر یو نو په هغه ورځ بیا ازمایش هم راغلی دی بیا امتحان هم راغلی دی ځکه علامه اقبال فرمایل کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی اغی پا اسباب باندې لگیا دی مومن د اسلام په طاقت باندې لگیا دی چې کله د اسلام په طاقت باندې لګیاو نو ټوله دنیا د خپل د لاندې راوسته و
د ټول دنیا تاجونه تختونه د هغې د خپو د لاندې او په داسې انداز باندې د لاندې علامہ اقبال دلته کې چې کوم دی یو ناشنا اشاره کړې ده تجھے آغوش میں پالا ہے تجھے آغوش میں پالا ہے تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں د خپلو بچو ته وی د مسلمانانو ته وی تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں کچل ڈالا تھا جس نے پاؤ میں تاجے سرے دارا وی تا خود آغا چاپ تربیت کی رالوے شوے دا آغا چاپ تربیت کی رالوے شوے چی چاپ خپل خپا باندے دا خپل خپے پر ٹوکر باندے دا شہنشاہ ایران آغا موتیو آغا دا ملغلرو دا سروزر و تاج پا خپل خپو باندے چکم دے وحلیو قتل مرتنو ستا پرورش پدس خلقوں کے شوے دے اشارہ دے تکڑے دا چکل حضرت سیدنا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک فاتح ایران دا ایران سر جنگو او صفون او دریدل نو ڈائریکٹ چکم دے دا ایران چکم بادشاہو شہنشاہ ایران اگر ڈائریکٹ رہو تا او اگر مبارزہ تو کچھ سوک باوی چاول زمان مقابلے تا روزی لا جنگ شروع شوے ندی پورا سوک باوی زمان مقابلے تا روزی دا مسلمانانو دا صفونو نا یو عام سپاہی دا مسلمانانو دا صفونو نا یو عام سپاہی چرتا دنن نروتا یو گمنام سپاہی دنن نروتا او دا مبارزت قبول کچے زب تاثر اول جنگو کما او میدان لول راغے چه میدان تا ورطا روتا پا لخکر کم چانا پی جاندے چه دا سوک دے یعنی گمنام پا دے زرگونو کی یو کس روتا چه کل روتا او دا سر جنگو کا بہادر و جریو اگر اللہ کریم جل جلالہ پہ والا فتح ورکڑا او دا شہنشاہ ایرانی پا دک زی کی رسم لو او دا دنے سر کلم کو نو بیا چکم دے دا اصول و مطابق چکم دا دا مال غنیمت و اگر ٹول در آواغستا نو پاگے مال غنیمت کی چاگا کم قیمتی تاجو چراغے چکم دے دیر لوئی قیمتو او پاگا دسرو زرو پاگے کی قیمتی جواہراتو لالونا ملغلرے وے نو دام دزان سر راواغستا اگر ٹول مال غنیمت تے نراغون کو او اگر یو صادر کی بند کو پرا پو گئے کو او واپس راغی پا لخکر کی شامل شو جنگو شو اللہ کریم جل جلالہ مسلمانانو لفتح ورکڑا او چکل مسلمانانو تا فتح نصیب شوا تو ٹول مال غنیمت را جمع شو چه سمر مال غنیمتو اگر ٹول را جمع شو او پاگے کے چکم دے چکم کم دے شہنشاہ ایران سدننا پٹ خزانے وے اگر ٹول خزانے مرا بہر شوے مسلمانانو تا غازیانو تا مجاہدینو تا چرتا چرتا مال غنیمت ملو شوے اگی ٹول روڑو او دا سیو فرش ہو دا پدے محل کے دننا فرش ہو آگے فرش دا پاسے اگر ٹول سامان جمع کو اب یہاں پہ حضرت سیدنا سعد ابن ابی وقاص چکم دے دیو کس چکم دے مقرر کو چکتا دے مال غنیمت چکم جمع کی گی دے پہرداری کوا شپدا تورا تیار دا او پا تورا تیار کے ناساپا دیو طرف نا آواز راگے او آواز دا سے ہو چی او سیز وزنی سیز اگر پا دے فرش باندے کے خو دے شو او داغی نپس اگیل اللہ تور کرے شوا لرے لکا آغلتا آغزین اللہ تور کرے شوا سامان دلتا پروتو کیا روا معمولی تاسی کلاو شکل نخ کارے دو خو یو کس پا تیار کے راگے او آغلتا ہو درے دو او بیا یو وزنی سیز کے خو دو او اگیل اللہ تور کرا او آغا وزنی سیز چکم دے اگا رو خواہ دو اگی اگا شو رکا اور آگے راگے دے سامان سرہو لگے دو یہ سامان سرہو لگے دا کم چے مقررو پا دے سامان باندے کم چے پہردارو اگزر رامن ڈک لگوے چے چلو شو سوک سامان نوڑی کسنگا چے وے قتل نو دے سامان سر چے لگے دلے دا آغزین چا اللہ تور کرے وا اگر دا شہنشاہ ایران اگر قیمتی تاجو دا شہنشاہ ایران اگر قیمتی تاجو کم تاج چاولانی مجاہد اغسلے ہو دا دے زن آواز ورکو تسو کے پیچھے سے دغت سے دا ماتا ملو شیو پاول کے او دا دا شہنشاہ ایران تاجو ما دغت سے تراوڑو تو دے پیردار ورطوے چی مجاہدہ لگو درے گا مال اخبر نم راکا ما تخبر شکل خایا تو یہ سوک ستا نم سدے کہ دم را قیمتی تاج تاج کم دے نندل تک دشپے پتیار کے روڑو وی اگر ورطوے کہ پا نم باندے سکے او زما پا شکل باندے سکے کہ دے چاہ دا پارا میں دا کار کرے ہو زما اجر او زما اجر ثواب چے دے آگا رب سر دے زید مخلوق نغوار منا
زه د مکلوح وا نه غواړم د دې طرف نه د بهادرۍ هغه چې کوم سندونه دي هغه نه غواړم زما معامله خو الله سره ده دلته کې قلندر لاهوري علامه اقبال رحمت الله تعالی علیه د خپل قوم ته وایي چې ستا سلاف داسې وو چې د شپې د دارا تاج چې کوم دی هغه څه هغې له لته ورکړه او په لته باندې هغه راورسېده دلته کې قلندر لاهوري دا وایي چې ته د دنیا د تاجونو دپاره ګورې ځان خوار نه کې د دنیا د سلطنت او بادشاهۍ دپاره ځان خوار نه کې چېرته د خپل دین سودا دا د چې کوم دی دنیا دپاره ونه کې چېرته د خپل دین سودا دا د کفارو دپاره ونه کې چې د کفارو په غلامۍ کې راشم او زه راشه زه به ترنه ډالرې واخلم زه راشه زه به د هغې نه مراعات واخلم زه خیر دی که د خپل دین سودا وکړم ځکه قلندر لاہوری دلته کې فرمائی تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں تو اگر قوم ستا تربیت کرے ہو کچل ڈالا تا جس نے پاؤں میں تاجے سرے دارا چی اگی پخپل اخپا باندے دارا غلوے تاج للت اور کرے دو بے ورطا پشابہ دن میری کہتے ہیں بس عزت مندو انسان چی صرف دومرم سوچو کی چی تاریخ زمان سنگ تاریخ ہو نننی حالاتو تا چیو گورو حکمران نوالا تر دا عوام دا طبقے پورے ہر چا ملت و مذہب ہر چا چکم دے صرف اور صرف دا دنیا رنگینے و پیسہ کر دے دلے دا کہ حکمران لگیا دے دورے کئی دا دے دا پارا نہ کئی جزے سلام دا پارا چکم دے لار اوارا کم دا دے دا پارا کئی جزے چکم دے پیسے رقم پیدا کم دا دے قوم معیشت سنکا چکم دے اگرچہ معیشت مقصد نہ دے خپل ځان مقصدی زخپل دا سمر اور رضی چیدی دا سنگا تیرے کم پائش و شرط باندے امدارنگ عزت مندو معاملات راضی باغے کی دینی متین طرف تا سوچم نشتا فکرم نشتا زمان دا نبی دا عزت سودا راضی دا سر دا معیشت غمی وہ یہ کہتے باندے دا اسلام دا اقدار سودا راضی دا سر دا روٹے غمی دا اسلام چکم دے دا حضور علیہ السلام دا ختم نبوت خبر راضی دا سر دا خپل چکم دے روڑنو غمی چنا نا دا خود ما معیشت بداسی شی ولی قدردانو زکا چی دا آگے برا صاحبانو دے اقتدار نراوالا ترلان دے پورے اسلام او نظام دے چاپا تصور کی نشتا چی زما دا جن دا صد پارا دے او چی کلا نشتا نبیا چی سنگا عوامی او مغرنگی چی کم دے حکمرانمی چی سنگا حکمرانی آگا سے عواممی ورنہ کتاسو اسلام تاریخ تاو گو رہے نو پا تاریخ کی حکمرانان ہم داسی ہو کہ سختے براغے تکلیف براغے اللہ تا متوجہ شو او دس با متوجہ شو ذکر حدیث کے راضی چھ انما الامام جنتن دا امام چکم دے دا رعایے دا پارا دا بادشاہ چھ دے دا رعایے دا پارا دا قوم دا پارا یو ڈال دے دا قوم دا پارا سدے ڈال دے سنگا چھ ڈال انسان تا مخامخی نو اغبان لے کہ دا تلوار گزاری کہ دا تیر گزاری اغا محفوظ ہوئی نو امام چیوی بادشاہ چیوی دا دے خپل قوم دا پارا ڈالوی او دا سے ڈالوی چی یقاتلو بھی ہی دا قوم دا دا پا پوش باندے لگیائی جنگ کئی دا قوم دا دا پا پوش باندے تاسو تزن ننم ویما ننم گورا سمرہ بے حسی دا او سمرہ چکم دے مسلمانانو کی مانی غیرت کم دے و کمزور دے وکا ننم دا دے قوم بادشاہ دا جہاد اعلانو کی نظر تاسو نا تپوس کوم ٹول قوم پا یو آواز باندے پاسی کا نپاسی وہ یو آواز باندے پاسی چننم دا جہاد اعلانو کی ذکر دا دے قوم دا پارا یو پیشوا دے او دا قوم چی دے ہم دا پا وجہ باندے واللہ دا قوم بچ گئی سنگا با بچ گئی دا بادشاہ چی عادل وی دا بادشاہ چی منصف وی دا بادشاہ چی ظالم نوی اللہ کریم جل جلالہ بدا در پر آیا کم بیا ظلم نراولی دا پر آیا بم اللہ پاک ساتھی ذکر چی بادشاہ ڈال دے دا دی دا پارا سلطان شمس الدین التمش بارک راضی دا اڈیر لوے شخصیت تیر شوے دے دا مبارک چکم وقت دا ملتان حاکم و پاغ ٹیم کے دے وقت کے خبر شو کہ ہلاکو خان را روان دے پا ملتان باندے سن باندے ہلاکو خان را روان دے جسنگا ہلاکو خان خدا سے یو عجیبہ ظالمو چی پکم اللہ را باندے بتیرے دو دا تباہی و داستان میں پری خودا دمرا تباہی بے کولا چی دا انسانانو دا کوپڑو مینارو نا بے جوڑاول لوے لوے منارے بے جوڑاول دا غیر دا کوپڑو نا چکل دے خبر شو چی دا ہلاکو خان را روان دے ڈارک اللہ تا سجدہ باندے شو یا اللہ دا خودیر لوے ظالم دے او دے دمرا لوے ظالم مخنیول خزما کار نہ دے
زما لاس کې نه دي دومره لوی ظالم له مخه نیول. نو الله کریم جل جلاله ته په سجده شو. گویا په ملک باندې سرات امتحان را روانو. نو امتحان راتلو کې بادشاہ اول الله ته په سجده باندې شو. بادشاہ اول الله کریم جل جلاله ته منت او دارې شروع کړي. او دا عام بادشاہ نو، دا هغه شخصیت او چې د په باره کې راځي قسم دې د انسان عقل و فکر حیران پاتې شي چې دا په د دې چې کم دې اسلافو کې او په سلاطین اسلام کې څنګه خلق تیر شوي دي. دا هغه شخصیت او چې د حضرت بختیار کاکی رحمت الله تعالی علیه جنازه چې کله راغله او جنازه کې خودې شوا په لکونو مخلوق راغلو. د حضرت بختیار کاکی رحمت الله تعالی علیه د الله ډېر لوی ولیو د جنازې د پاره په لکونو مخلوق راغلو. چې کله جنازه کې خودې شوا نو د جنازې د امام چې کم دی انتظار چې دا به جنازه به څوک کوي. په دې کې د صف نه یو کس راووته او ودرېد، هغه وی چې زه به سیمه ما ته دې صاحب جنازه چې د چا دا زه ما ته وصیت کړی دی د بختیار کاکی رحمت الله تعالی علیه. او هغه وصیت دا دی چې د ویلي دي چې زما جنازه به هغه څوک کوي چې په چا کې دا څلور خوبی وي، چې په چا کې څه وي دا څلور خوبی وي. یو به زما جنازه هغه څوک کوي چې چا په ټول عمر کې تهجد نه وي قضا کړی، په ټول عمر کې تهجد نه وي قضا کړی. زما جنازه به دویم پکې دا خوبي وي چې هغه څوک به کوي چې چا نه په خپل ټول عمر کې تکبیر الله نه وي قضا شوی. پوهېږئ پې تکبیر الله هم نه وي قضا شوی. او دریم دا چې زما جنازه به هغه څوک کوي، زما جنازه به هغه څوک کوي چې چا په ټول عمر کې یو غیر ښځې ته چې د هغې نه د ستر او عورت چې کوم دی فرض وي د هغې د ورته چېرته نظر نه وي کړی، غیر محرم ته یې چېرته نظر نه وي کړی په ټول عمر کې. او څلورم نمبر زما جنازه به هغه څوک کوي چې د چا د تقوا علم دا وي چې د مازدیګر کوم څلور رکعاته مخکې سنت غیر موقته دي هغه څلور رکعاته د چېرته په خپل عمر کې نه وي قضا کړی. زما جنازه به داسې کس کوي. ظاهره خبره ده څوک داسې وو په ناستو خلکو کې چې په دې شرایطو باندې برابر لوی شخصیاتو علماو صلحاو ټولو یو بل ته کتل چې دا خو ډېره ګرانه ده چې چا نه په ټول عمر کې دا څیزونه نه وي قضا شوي. دا به څوک وي چې ناڅاپه د صفونو نه یو شخصیت راووته او څادر یې چې کوم دی په سر باندې و او راغې د بختیار کاکی رحمت الله تعالی علیه سر ته ودرېده او داسې دا مخ نه والا دا کفن لرې کړ او ورته ویې پخپله خو دنیا نه لاړې خو زمونږ پرده د امدادان سره واغسته او بیا د هغې نه پس ودرېده او قسم یې وخوړه حلف یې واغسته چې زه په ښه بد باندې پوه شوی ما زه قسم خورم چې ما نه په خپل عمر کې دغه څلور څیزونه چې ده یاد کړي دي چرې ما نه نه دي قضا شوي. دا سوکو دا شخصیت سوکو چې د چا نه په ټول عمر کې دا نه دي قضا شوی. دا شخصیت چې کوم دی سلطان د دغه وخت بادشاه سلطان شمس الدین التمش د خپل وخت بادشاه مګر داغه د تقوا علم داو داغه د اسلام سره د لگاو او د محبت علم داو چې چا نه په ټول عمر کې تهجد نه قضا شوی، چا نه په ټول عمر کې تکبیر الله نه قضا شوی، چا د مازدیګر د مانځه نه وړاندې څلور رکعاته نه دي پرېښودی، چا چرته په خپل ټول عمر کې خپل نظر دومره حفاظت کړی دی چې بد چرته غیر محرم ته کتلی نه دي. دا شخصیت څوک و؟ دا سلطان شمس الدین التمش و. اوس چې د ملک بادشاه داسې وي نو څومره لوی ظالم و هلاکو خان چې چا به چې کوم دی دغه مینارونه جوړول چې کله دا ظالم را روانو په دغه وخت کې دا بادشاه الله په حضور کې په سجده باندې پرېوته و یا الله دا خو ډېر لوی ظالم دی، د مقابله خو ډېره زیاته ګرانه ده، خدای ته د ظلم ته بدله واخله. الله کریم د هغه په زړه کې داسې خیالات راوستل چې هغه بیخي دا طرف پرېښودو د دهلي طرف ته روان شو. الله پاک د هغه نه دا علاقه ټوله وساتله. نن عزتمندو د بادشاه حالت چې وګورئ، بادشاه ورځ په ورځ باندې د غلو او د ډاکو کیسونه را رواني
چې کوم سابقه تیر شوي دي په هغې پسې هم چې کوم دی راکولاویږي چې دی غلا کړي دي دی ډاکه کړې ده دی کړي دي دی کړي دي چې کوم موجوده دي په هغې پسې هم راکولاویږي او داسې داسې غلاګانې دي چې انسان په یعنې په ټوله دنیا کې د پاکستان نوم یې په شرمونو باندې وشرمه د پاکستان نوم یې په شرمونو باندې وشرمه تحفه کې راوړلې څیزونه خرڅېږي تحفو کې راوړلې څیزونه خرڅېږي هغه تحفې چې خلک معمولي تحفه میزان سره یې ښودي تاسو چېرته لاړ شئ که نه خلکو لوی لوی خپل المارۍ وله جوړې کړي د غریب نه غریب سړی مې وي خو هغه وایي دا ما ته ګفټونه میلاو شوي دا چېرته داسې کېږي چې زه یې لرې کړم لبیک 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 یا رسول اللہ 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 تاجدار ختم نبوت دلته عزتمندو حکمران هم لوی غله زه دا نه وایم چې سابقه غل دی نو موجوده غله نه دي موجوده د هغې نه هم زیات دي اکثر مونږ سابقه پس خبرو کوو نو خلک وایي که دا د موجوده والا دی موجوده د هغوی نه هم زیات دی او سیوا دي چې چا ملک چې کوم دی په ډوبېدو کړی دی حکمرانان هم غله دي رعایه هم غله ده تر د جومات د بمبو پورې پټېږي تر د جومات د یو پیسو پورې پټېږي د جومات د بیټرو پورې خلک لګیا دي بلکې بیټری خو دا یو خبره ده د جومات ټوټی کولاوئ د رعایې حالت دا دی چې جماعتونه قدر محفوظ نه دي د جماعت ټوټی کولاویږي د جماعت نه چې کوم دی سپلی پټېږي د نمازیانو چې کوم دی د هغوی سپلی پټېږي د هغې نه داسې یعنې غله تر دې حده پورې دا مه وایه چې حکمران غل دی نو مونږ ښه خلک یو همدارنګې حکمران چې دی هغه د توشخانې نه راواخله د ملک په خزانو باندې ټولې چې کوم دی همدغه رنګ یو یو اداره داسې نشته چې هغه د غلا نه کوي هغه ډاکه نه کوي نو بیا مونږ ګیله د چا نه وکړو چې کله عزتمندو بادشاهان د خپل وخت رعایا اله خوي چې کم از کم دی باندې مسلط هم خوي حضرت سعد ابي بکر چیران فتح کو او دا ټول مال او دولت او ټول مال غنیمت راجم شو نو حضرت سعد سیدنا عمر فاروق صاحب ته خط ولیکو او په خط کې ورته دا ولیکل ورته وی دا ډېر لوی لوی مال غنیمت پاتې شوی و ډېر زیات او داسې مال غنیمت پاتې شوی و چې هغه د شپې مجاهدینو راغستی دی یعنی که هغې غوښتې وې نو هغه مال غنیمت هغې ځان سره چې کوم دی پټولی شو خو ویې فرمایلو ورته چې چا یو معمولي د یو درهم قدر غلا نه ده کړې یو مال ټولو مجاهدینو راوړی دی او هغه چې کوم دی پیش کړی دی نو عمر فاروق صاحب په ژړا شو او چې کله سترګو نه اوښکې روانې شوې نو حضرت سیدنا علي المرتضی شهر خدا ورته شاته ولاړو ورته ویې عمره ولې جاړې څه وجه ده عمر فاروق صاحب ورته وایي جاړم ځکه چې زما رعایت دومره چې کم دی دیانتداره ده دومره الله پاک مال پاک خلق را کړي دي چې د یو درهم ربط دیانتي نه ده شوې خیانت نه ده شوې سیدنا علي المرتضی شهر خدا داسې په دې ملا باندې وډباو ورته وی عمره جاړې ولې چې ته به دیانته نه یې نو ستا رعایه به څنګه په دیانته کېدی شي چې تا الله دیانتدار پیدا کړې تا الله کریم جل جلاله امانتګر پیدا کړې نو رعایه دې څنګه کېدی شي نو چې کله عزتمندو د قوم بادشاہ غړي چور وي د قوم بادشاہ د خزانې لوټ کولو والی اکه سابقه دي او که موجوده دي نو بیا به رعایه خامخا د جوماتونو نه ټوټی پټی قسم درته خورم که د قوم بادشاہ د چې کوم دی د اصلاحو په نقش قدم باندې قدم کېښود او د اسلام واګې خپلې چې کوم دی راټینګې کړې او د دیانت او شروع او امانت شروع کو الله کریم جل جلاله په ورځو کې د دې رعایې او د دغه چې کم دی د قوم تقدیر هم بدل کی دا به الله دیانتدار کی افسوس دا د عزتمندو چې دا خبرې خو په نن زمانه کې فضول دي دا خبرې چې د ملک بادشاہ بیا دا عالم وي الله کریم جل جلاله او قسم درته خورم چې بیا به څوک ملک خزانې لوټ نه کي بیا به ستا مال عزت ابرو محفوظ وي حضرت سعد چې دریای دجله راغې او کله اورېده نو ایرانیانو ټول چې څومره پلونه وو هغه ټول یې وسېزل هېڅ هم پاتې نه شو حضرت سعد خپلو اسونو ته حکم وکړ او را روان شو لښکر ته یې ویې راځئ راپسې دا مبارک وړاندې شو په دریای دجله په موجونو د پاسه ور روان شو مخامخ چې ایرانیان وکتل نو دوی د موجونو د پاسه روان دي هغې وي دا کوم خلک دي دا خو انسانان نه دي دا خو دیوان شانتې ښکاري چې کله بهر ته ووتل سره د ټول لښکره او بهر یې چې اس به په ځمکه باندې قدم یې ښوده نو هغه به لوانده نه و بلکې د اس د خپو نه به دوړې روانې وي حضرت سعد تپوس وکړه د چا نه څه سامان خو نه دی پاتې شوی
چې په اوبو کې پاتې شوي. یو صحابي را پاسې د وی قربان ما یوه پیاله د دې اس چې کوم دی د غاړکۍ پورې تړلې وه، هغه پیاله نشته، هغه پړې چرته شلېدلې دی، کمزورې و. حضرت سعد زر واپس راغی او دریاب ته یې وی هغه پیاله راله واپس راکړه. موجونو پیاله واپس راوویسته، بهر ته راوویسته. عزتمندو چې عدل او انصاف وي نو والله العظیم بیا د کائنات یو شیم چې کوم دی استعمال نشي هدف کولی، بیا نشي اړپ کولی. الله کریم بیا د هغې حفاظت کوي. دعا وکړه د الله رب العزت نه چې الله مولا په دې ملک باندې عادلان بادشاهان راکړي او الله کریم دا ټول نظام چې دی دا د اسلام مطابق کی او چې چا بالخصوص زمونږ په دې خوږ وطن کې د اسلام مخې نیولې دي او تر اوسه پورې د اسلام نظام مخې ته نه پرېږدي، خدای د خپل قهر په څپېړه والی کا. او یا الله دې وطن له د اسلام په غم باندې غمجن او د غریبو په درد باندې دردمند حکمرانان ورکا. ډېر بدترین صورتحال دی، ډېر تکلیف ده صورتحال دی. غریب د پاره جون تېرول ډېر ګران دي، ډېر مشکل دي. ملک چې دی نو دا 51 کالو نه چې د کومو ظالمانو دې حالت لره ورسو. اسلام خو په ځای پاتې شوی و، روټۍ وه، کپړه وه، مکان و، هېڅ هم ورنه کړه. نه روټۍ ورکړه، نه بجلی ورکړه، نه روډونه ورکړل، نه امن ورکړه. ځکه چې دا علاوه د اسلام نه ممکن نه ده، سوال نه پیدا کیږي. دغه یې موله ورنه کړه. خدای د داسې فساقو نه، د داسې بې غیرتو نه، د داسې نااهلو نه نور مونږ وساته. د اسلام په غم غمجن خلک خدای دې وطن له ورکا او د دې غریبو په درد باندې دردمند خلک ورکا. یا الله کریم جل جلاله په دې وطن د اسلام بهار راولا او د عاشق صادق با چې کومه تمنا کولا چې مونږ خو له تا نه پاکستان غوښتو قرآن د پاره چې په قرآن نشي رڼا د پاکستان بسوي او چې د قرآن قانون خوښ په خپل وطن کې نه وي چې دا ظالم هم شیطان نه وي نو شیطان بسوي او چې قرباني شي د محمد مصطفی په اسلام د محمد امین په زړه کې نور ارمان بسوي. خدای پاک دا کوم ارمان چې دې ځان سره وړلې دی یا الله مونږ ته په خپل جون کې په خپل سترګو باندې په دې وطن باندې اسلام بهار وخایا، د اسلام رڼا راته وخایا. اخر خاتمه په ایمان کا ایمان زوال مساته حاجی آباد شریف خدای په دین باندې قائم او دائم او آباد لرا د تصوف سلوک د علم عرفان عظیم دینی او روحانی مرکز وګرځوا. جامعہ کې الله کریم خدای پاک د خپل حبیب په خاطر باندې یا الله ته ظاهری او باطنی دواړه تور باندې آباد او ساته. کم کار چې پکې شروع دی خدای په خیر سره سر ته ورسوا. کم ملګری دوستان چې دې کې موږ سره تعاون کوي خدای ته په دنیا کې او په آخرت کې دا پکار راولا مال حال عزت ابرو کې نورم برکت واچوا. بیماران الله صحت کامله شفای کامله عاجله ورکا. بالخصوص خپل والد سے محترم د دعاو کې یا الله کریم جل جلاله د دې مبارک او د سر سوري په مونږ باندې خدای پاک دراز کا د روغ او د کامل او د مکمل صحت سره یا الله کریم ډېر عزت او ډېر زیاته چې کوم دې د برکت ژوند نصیب کا. والدین صاحب تعداد سے د چا چې والدین بیمار دي کورونو کې بار هسپتالونو کې مریضان دي یا الله کریم جل جلاله ټول له صحت کامل شفای کامل عاجله ورکا. ډېر دوستان ملمانه دلته راځي خدای پاک د چا په زړونو باندې څه قسم شرعي حاجتونه خدای د خپل حبیب په خاطر ټول حاجتونه پورا کا. یا الله زمونږ راضي شه د باباجي مبارک هغه غیرت نه، حمیت نه، شجاعت نه، بهادرۍ نه، د حضور د عزت او د ناموس د جذبې نه زمونږ ته برخه حصې نصیب کا. تحریک لبیک ته خدای د خپل حبیب د دین دپاره په هر میدان باندې عظیم تر کامیابۍ نصیب کا. یا الله په هر میدان باندې کامیاب کا. آخر خاتمه په ایمان کا. صلی الله تعالی